الكهف دی آیات کې الله جل شانه د پیغمبرانو درالېګلو حکمت ذکر کړي دنیا ته پیغمبران د صد پار راغلي دي الله جل شانه هغه په دې آیات کې ذکر کړي فرمای وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین رسولان خو موږ خاص کر د زیری د پاره او د یری ورکول د پاره را لېږلي دي پیغمبران دې لپاره را لېږلي چې خلق ته د الله دین بیان کړي چې چا د الله په دین باندې عمل وکړو هغه ته د جنت زیری ورکړي او چې څوک د الله په دین باندې عمل نه کوي نه هغه د الله د عذاب نه ويروي چې د الله عذاب راتونکي دي نو د پیغمبرانو کار داو ويجادل الذين كفروا بالباطل او جګړه کوي هغه کسان چې کفر کړي په باطل سره ليدحدوا به الحق د دفارا چې ختم کی په دغه سره حق لرا د کفر دلایل بدوي په هغه سره به د حق میټاوهل غواړي چې حق قران دی دین اسلام دی تاسو ته په کفر باندې د دلایل وای چې تاسو د ایمان نه ظلم وکړي واتخذوا آیاتی الله فرمایي چې دین ولې زمون آیاتونو لره آیات یا خو ته مراد قولن دي چې منګه په زبان باندې لولو دا قران دی مراد ته یا قران دی او یا ته قولن او فعلا دوانه دي یعنی د نبی علی السلام معجزات چې څنګه قران دا یو معجزه ده نو دا غرنګي د نبی علیه الصلاۃ والسلام نور معجزات هغه فعلا وو لکه غوتونه وبتل یا دا غرنګي ایو پیاله فیو سره اتیا کسان مړېدل دا ټول د نبی علیه السلام معجزات وو نو دوی نسی د معجزات لره اخر کې الله فرمایي پس سره هوزوان پټوکو سره نسی نو دیني سي زماده آیاتنا وما انذروا او هغه څه چې دی په پیره ورکولېږي یعنی دراتلو د عذاب د الله چې کوم طرفه کوم عذاب راځي نو دی هغه پس ټوکی کوي مسخري کوي واتخذوا آیاتی او دیني سي زما آیاتونو لرا وما انذروا او هغه څه چې دی په پیره ورکولېږي هوزوا ټوکی پس کوي فرمای ومن اسلم ممن ذکر بیاات ربه او سوک ته لوی ظالم ممن دهغه چانا ذکر بیاات ربه چې دهغه مخه ته د الله د آیاتونو تذکره وشي د الله یاد وکړي شي آیات مراد یا خو د قران آیاتونه دي او آیات نه مراد د نبی اسلام ټول معجزات دي چې کله د ټولو معجزات ذکر وکړي شي الله فرمای سوق دلو ظالم ده هغه چانا فاعرض عنها اذا قران ندی اعراض ده قران ندی مخواړوي ونسي ما قدمت يدا او هیر کی هغه چې د دوانه لاسونه دیږي یو خو د قران نه اعراض هغه چې کافرانو کو او یو اعراض زمونږ استاسو دادي چې منګ او تاسو په قران نه فویګو او قران لغاړه چې دې دام نه ورته دام نه غواړو چې پوهه بشو نو دام یو قسمه د قران نه اعراض دی ان جعلنا على قلوبهم كنة الله جل جلاله فرمای یقینا من ګرځولې زړونه د دوی اکنه ففردو کې
بل لګرادي الله جل جلاله فرمای ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوه الله مهر لګولې دي په زړونو باندې د دې په غوګونو باندې او د دې په سترګو باندې فردي دي بل لګرادي بل طبع الله عليها بكفرهم الله تعالی لګولې ده په سبب د کفر د دې په دې په زړونو باندې تعالی لګولې ده وله کم خلق چې د الله جل جلاله د کتاب نه اعراض وکي نو دغه خلقو زړونه چې دین دا سخت شي او چې کله زړونه سخت شي نو دوی کو بیا یو ګناه کوي نو ګناهکار وته ګناه نه کوي کو بیا پر دې تور سره ته ګوري نو دا وته ګناه نه کوي ولې چې د قران نه اعراض وکړي زړونه سخت شي دي دا مهر په ولې لګولېږي دی پزړونو الله ولې مهر لګي د قران دا اورېدو توفیق نه ورکړي دا ولې څه چې د پخپله د قران نه اعراض کوي دا اعراض دا سبب د دې مهر دی خو دې خلکو د قران نه اعراض نه کو نو الله به دې پزړونو باندې ټافې نه لګولې خو دې پخپله د قران نه اعراض کوي نو الله دې پزړونو باندې ټافې لګي یا فرمایي ان يفقهوه في اذانهم د دې پزړونو باندې فردي دي دا چې دې په قرآن باندې فوی شي او فی اذانهم وقرا او د دې په غوګونو کې درنواله دي تاسو ته بیا څنګه محسوسيږي چې په غوګونو کې درنواله دي دې اسانه طریقه ده ترجمه ته کینی دا په بوج قرآن چې اوري دا په بوج پوهه شي چې په غوګونو کې درنواله او دا د صد وجه نوي دا څه چې د زړونو ماړوي د قران نه اعراض کوي د قران نه او باغې سره د دې په زړونو باندې مهر لګولې کی او وګونو کې درنواله راځي وان تدعوهم الى الهدى الله فرمایي کو چره ته دل دعوت ورکړي هدایت طرف ته راو بلې دوی لرا هدایت طرف ته فلن يهتدوا پس هرگز دیو په هدایت باندې نشي اذن دغه وخت ابدا فچره دیو په هدایت نشي وربک الغفور ذو الرحمه رب ساجه دا بخښن کې دی خاوند رحمت ته بخشش کوون کې دی لو یؤاخذهم بما کسبوا دا دې چې کم کسب کوي کو چره الله جل جلاله دی په افعال باندې نیولې دا دې چې کم عملونه کوي الله چره دا خلق دی په خپل اعمالو اله الله نیولې لعجل لهم العذاب خامها الله په جلد سره عذاب راوستي ولې چې الله دا خلق را نیولې قران کې الله فرمای ان بطش ربک لشدید ور بیا دا الله پکړ ډیر زیات سخت دا الله دا پکړ نه بیا سو خلاصې دی نشي بلکې الله فرمایي دا خلق دا منګ رانی سو تدریجن په تدریجن دې ته موږ مهلت ورکو ډیل ورکو او بیا ته فرمایي ان استطعتم چې تاسو وایي چې الله موږ باندې عذاب نشي راوسته نو چې تاسو طاقت لري ولې ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات چې تاسو دا طاقت لري چې تاسو د اسمانونو او د سمکې نه وځئ بیا خو تختې پنځو تختې څه کنه زه و تختې ولا تنفذون تاسو نشئ تختې دې د الله نه الله وغواړي الله عذاب راوستي شي خو بل لهم موعد بیا فرمای چې د خلقو د فاره یو وعده کړی شوی ده یو وعده ده چې دی خپل وخت مقرر تیروي او په خپل وخت مقرر باندې ودی منګرانی سو چې کله راونی سينو نه یجدو من دونه موئلا بیا بنوي هرگز بنوي دغه خلقو د فاره یو بل زید پنا ير دی بیا پنا واخ مراد ته نسدي مراد خو ته یاد الله عذاب راتللی چې د الله عذاب پر خلق باندې راشي او یاته نه مراد سره مرګ دی چې مرګ وخت پر راشي نو بیا څوک تخته دي شي دا غزینا پکټ باندې مبروت وي به مجال مبروت وي روح ته روان شي چا ګره طاقت شته جو د اسرائیل علیه السلام نو تختی
بیا په چا کې دا طاقت نه لري دغه بس به مجال پراته او یا هته مراد مشرکین مکه چې دی په عذاب په جلې سره غوښتو ان مراد ته بیا جنگ بدر دی په جنگ بدر کې دا غون مقتولین چې دین دا بیا پراته والله د عذاب ته هو تلک القرى او دا قرى یعنی دا کلی دې کلی والے یادي مراد ته نسوب دي مراد ته عادیان سمودیان قوم د شعیب قوم لوط دا ټول ته مراد دي چې دا کلی اهلکناهم الله فرمایي ګوره دا مونږ هلاک کړی دوی لرا او سوجنا لما ظلموا هغه وخت هر کله چې دي ظلم وکړو چې کلم ظلم شروع شین الله ګوره بیا هلاکت راوړي تاسو دې ته مخ چالهږي نن سبا خلک پښتون کې یې مسجد اقصا چې اسرائیل قبضه دا اسانه خبرې نه دي دا قبضه کی قبضه نشتا خلک دروغ بس ځان د مشورو په ته مشورو د پاره داسې قسم پښتون دي نوري سم نشته او ظلم شروع دي الله به ورته دا ظلم ختمي دې اسرائیل شابه لګي دې امریکای شابه لګي لکه څنګه چې افغانستان کې ظلم شروع کړو الله وختل دغه مجاهدینونه ولدا څه شکست ورکړو چې ټول عمر به یاد ساتي د افغانستان د بیا نشي الله فرمای من دی هلاکو فلما ظلموا هر کله چې دي ظلم وکړو هغه وخت چې دي ظلم وکړي لما ظلموا هر کله چې دي ظلم وکړو نو په ظلم سره الله هلاک کوي دا د څوک نه وي چې اسرائیل قابل شو الله به دوی هلاک کوي دا زمون عقیده ده دي ظلم وکړو او قران کې الله فرمایي کله چې خلک ظالمان وي ظالم قوم الله هلاک کوي نو دي به هلاک کیږي دا یاد ساتئ وجعلنا لمهلكهم بیا فرمایي من ګرځولې د دې د هلاکت او بتا سوې چې الله ولې اوس نه هلاک کوي ته دومره ظلم وکړو موږ ته خیره کو مليانم لګیا دي خیره کوي ټول لګیا دي خیره کوي الله زما استاد ایمانم لګ امتحان اخلي چایا زما په دې بنده کې دې خدان ته مسلمان وي د کې څه پرې خپل ایمان له غیرت دل ورسونه ځکه چې نبی اسلام فرمای چې مؤمن دا په مثال له یو جسد دی مسلمان په مثال د یو جسم دی کو دا په یو ګوته کې تکلیف وي دا په غون بدن کې تکلیف وي دا ټول مؤمنان وي دا په شان دی یو جسم دی نه د کې تکلیف دی او موږ د کې خپانر مو بسترو پراته الله زما استا امتحان کوي دا زما استا لپاره امتحان دی ته دې تموره چې وسل ظلم شروع دی او موږ د خیره کو او اوس موږ بایکاټ وکړو صحیح ده بایکاټ کول هم جایز دي خیره کول وتم جایز دي خو ګورې دا غي سره مالی امداد هم کول پکار چې موږ خپل تر دې پورې بیګا موږ یو پوسټ کړو ما ته واتس اپ ته یو مرګي رولې ما مرګري لا یو زنانه چې خپل د خوګونو والے ور کړی وی د فلسطین په مجاهدینو باندې چې دا ودی دا څه خلک هم شته نه الله دوی هلاک کولی شي وجعلنا لمهلكهم الله فرمای من ګرځولې دي د هلاکت تفاره موعده یو وعده یو نیټه یا یوزه به دې من هلاک کړو یوزه کې به دې هلاک کیږي لکه څنګه چې مخکې قومونه چې دا هلاک شوي دي دا غرانګي به دا خلک چې دي نو دا به هلاک کیږي علماء سره لپاره کوم امتحان دی هغه دار چې موږ هغه ته دعاګانې وکړو الله مسلمانانو له فتح ورکړي الله د اسرائیل تباہ او برباد کړي الله دې عمل کول توفیق ورکړي وما نرسل المرسلين الله فرمای او من ندی لګلی مرسلین یعنی رسولان الا مبشرین مگر دا چې دی زیر ورکی و منذرین او يروي خلق لرا ويجادل الذين جګړه کوي هغه کسان چې کفر کړي دي کافران یادي بالباطل په باطل سره یوحدو بالحق د فارج دي میټاو کی په دې سره حق لرا اسرائیل څه کار دی خدای کار دی چې مسلمان ختم کړي مسلمانانو دین ختم کړي مسلمان ختم کړي بدای کار دی او خپل کفر دا قابض کی په دنیا باندې واتخذوا آیاتی دین ولید آیاتون زمونږه قران څه کوي قران هغه چیزي وما انذروا هزوا
او هغه چې دی پیرول کیږي نو دې نسی غیره پټو سره ومن اظلم او څوک دی لوی ظالم ممن ده هغه چانه ذکر بیا آیات ربي چې ذکر وکړي شي د زمنګ د رب د آیاتونو د رب د آیاتونو د اعرض عنها فدې اعراض کې د آیاتونو ونسي ما قدمت يدا او دې کې هغه چې د دوانو د سنن لګري وي ان جعلنا على قلوبهم كنة یقینا منګ ګرځو على قلوبهم فزلون د باندې كنة فرد اي يفقهوا دا چې دی پوه شي باغې باندې قرآن باندې وفي آذانهم وقرا او په وګونو د دې کې درنواله دي وان تدعوهم الى الهدى بشرترو بلی دي لرا الى الهدى هدايت طرف ته فلن يهتدوا اذن ابدا بدي بهرګس هدايت چې د بنش ابدا هیڅ چره وربك الغفور طارب چې دا بخنتون کې دې الرحمه خوند رحمت ته لو يؤاخذهم فلو غړي چوني سيدي لرا بما كسبوا فسبب دا چې دي کوم عملونه کوي لعجل لهم خامها بروس زر بروس عذاب لهم بيتا بل لهم بلکې دې لپاره موعد یوم یټدا لن یجدوا من دونه موئلا چې دې بنمو هرگز بنمو میدي من دونه دا غین علاوه موئلا بلزه وتلك القرى دا قلی چې دې اهلکناهم من دا کلی دا مراد قومعات سمودیان دي من هلاک کړي دوی لرا لما ظلموا هغه کله چې ظلم وکړو وجعلنا الله فرمایي دا غرنګ مونږ به مهلکهم هلاکو دوی لرا ګرځو مونږ د هلاکت د دوی موعده یوځي په دې ځای د هلاکت لپاره مونږ یوځي چې دینو دا مقرر کړی لیدا الحمد لله رب العالمین والصلاه والسلام على رسول الله اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه